No, pero tiene ninguna. Tiene mehرباني. تیمور خان تسبیح الله سمین جان آصف جان احمد گل مبارک شه الکه لاسونه اوپړه کوي کنه دا تاسو ولې کوي السلام علیکم Mudira programını kimse gidiyor. Tamam. Ay mas. Mubarak. Mubarak. تاسو ټول مرګونو ته هرکلی وایم او زه سره د خپلې کورنۍ پکې موږ سره شمشاد علي خان هم دی مارون هم دي ملګري هم دي قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوم آصف خان او سمین خان سره خپل ځاني زموږ مشرانو مو د ډېر وخت نه په مختلف پاټو کې موږ په دې چې څه خوارۍ دي هم کړي دي دې ټول علاقه کې چې وګورئ نو یو واحد زموږ کلی دی چې زموږ نه یو خوا بل خوا په کیلومیټر کې سهولتونه دي روډونه ښه دي ګیس شته یو واحد زموږ د کلي ته هره پارټۍ حکومت چې راغلی و ته سپکو کتل او زموږ د کلي دی اهمیت ورنه کړ موږ سره مخکې شیرپا صاحب چې کوم دی دا یو وعده وعید کړی و چېرې زما دا تاسو سره وعده ده چې زه به تاسو ته د ګیس دغه کوم کوم چې تاسو کمې دی دا به پوره کوم د روډونو خو بدقسمتي زموږ دا راغی چې هغه په خپل سیټ باندې پاس نه شولو او هغه وخت سره چې کوم د پی ټي آی یو دور و هوایي کې کاري هر چاله یو دغه ورکو یو حکومت هم یو مخه وه بس هغې دا کې پاس کېدل او زمونږ دا ممبر صاحب پاس نه شو مونږ که وګورو په چارسده کې که زیات تر وګورې نو ګیس چې هر ځای کې خور شوی دی نو دا د شیرپا صاحب افتاب شیرپا صاحب په برکت سره ځکه چې وایي زما ملګری دی د دې ایم ډي دی نو هغه ماته ورځ خبره کړې وي دې کې هغه ممبر د ګیس د خورېدو کوشش کوي څوک چې د کمیشن شوق نه کوي نو دې ته اکثر دا ممبران غاړه نه دي دا د ګیس دغه دي ځکه نه کوي چې دې کې د دې کمیشن وي او دا واحد سړی دی زما په خیال په دې چارسده علاقه باندې چې څومره د ګیس وګورې چې هر علاقې ته دی که تنګي ته دی که هغه د دوایوې ته دی او که هغه زموږ نیستې ته دی لکه حتی دا چې دا ماچوکي د ایم پي یو ګډ دی او که وګورې نو هلته کې د افتاب شیرپا صاحب په برکت سره چې کوم دی نو دا ګیس خور شوی دی
خو زموږ بدنصیبي دا راغی چې هغه دې ځل دغه مخکې ټرم کې هغه پاس نه شو. وجه دا وه چې څه مختلف په دې کې وجوهات وو چې حالانکې دا ده چې د کمسلي نه زمونږ دا سیټ د شیرپور صاحب ګټلې نو دا زمونږ ملګرو د پی ټي آی او زه یې ډېر د نږدې نه پېژنم او زه تاسو سره یقین سره دا خبره کوم چې د خپل د ناظمې سیټ هم نشو ګټلی. خو څه عجیبه غونډه کې خبره چې یو داسې سړی نه هغه ووته په خپل علاقه باندې چې هغه ټول عمر په دې څیز باندې مشهور دی چې یاره دې کار هم کوي او دې نوکرۍ هم ورکوي او دې د قوم سره مخلصه دی. نو موږ دا دعا کوو چې راتلونکي ټرم کې د الله دې پاس کړي چې زموږ دا کم کمی دی د ګیس د روډونو نور داسې ضروري څیزونه دي چې کوم بنیادي ضروریات دي د یو کلي دپاره چې دا موږ ته دي وکړي او موږ به دا دعا کوو چې راتلونکي وخت کې عمدي زموږ د دې علاقې نه او د ټولې صوبې نه الله دې چې دي پاس شي چې دې د خپلې علاقې د خپلې دغه له کار وکړي چې ځکه که هر څنګه چې دی زموږ د علاقې یو پښتون خو دی که نه هغه مشران خبرې کوي وایي پردی د سرو او خپل د خټې کوئی بهتر دی هغه خپل د خټې جوړ دی. نو که دی هر څنګه دی نو زموږ د علاقې د اشنغر خو دی که خبره زیاتېږي زه نور مرغونو هم دغه ورکوم دې زموږ ته د هر چا نه بهتر پوهېږي چې دې زموږ د علاقې زموږ د خټې نه جوړ سړی دی او کېدای شي چې بل سړی ایر کړي او د دې ایر نه کړي شي ځکه چې زموږ په اېرېدو باندې به ته هم ځان ښه نه ښکاري. زه تاسو نه اجازت غواړم او ستاسو ډېره ډېره مننه د راتلو او ستاسو ډېره ډېره مهرباني. چې موږ کله الیکشن کوو دی تېر شوی ده نو د دې نجم آباد د پوره مشرانو او د ټول وروڼو په شل کې یو کمیټي جوړه کړې وه د هغې ته نجم آباد متحده کمیټي اصلاحي کمیټي نومې شو او ټول پارټۍ هر یو چې وي په شمول زموږ قومي وطن پارټۍ دوی نمبر په نمبر راغوښتې وي او دوی سره خبرې کړې وي او دوی وایي چې موږ تاسو مطمئن کړئ نو موږ به په شریکه بیا تاسو له هغې پارټۍ نه وکړو. لومبۍ نه ټوله نه موږ راغلي او بیا ورسره کله موږ خبرې کولې موږ ورته چې موږ مخکې د دې بیا هم راغواړئ چې خبرو مشران د دوی ناست وو کلیم ټول ناست وو او په آخر کې چې کله بیا موږ اخرېدې راغلو موږ خپلې خبرې کارګزاري مو خو نه زموږ نقایب افطار احمد خان شیرپور صاحب او وسلې د سکندر خان چې کوم کارونه یا کوم د دې دلچسپي وه یا کوم کارونه دوی په دعاوه کې او په شوګره کې کړي ټول ورته موږ مخامخ کېښودل او دوی په دې مطمئن شو چې را قومي وطن پارټي یو واحد پارټي ده چې دا د قوم نه خدمت کوي او زموږ دا کار به د ګیس چې کوم د دوی غټه مسله وه دا به وکړي. منځ کې پکې افسوس کوو چې را هغه الیکشن به موږ ووایو چې را موږ نه پټ کړی شو هغه نواز شریف ته وایي چې موږ نه چوري کړی شو نو دغه شان چې د الیکشن موږ نه پټ کړی شو او هغه موقع داسې رانغلې چې موږ دوی له دا خپل ګیس کړو بارکې دا ورسره واده وه انشاءالله بیا مې ده موقع چې څنګه راشي په لومبۍ ځل به که ښې موږ د نجم آباد د ګیس مسله ده د دوی را دلته د مین روډ مسله ده دا به که ښې انشاءالله کوو مخکې هم ویلي دي بیا هم ویلي ده ګاونډ هم دی درسره روډولي هم دی درسره تاسو د دې پړانګو نه راغلي دلته کې آباد شوی موږ هم د دې پړانګ یو انشاءالله تعالی زموږ دا مشران چې کوم دي دا به تاسو ستاسو دا وعدې پوره کوي کوم دي تاسو سره کړی زه ضرور خان او د دې خاندان ته چې کوم موږ سره په پاټۍ کې شمولیت وکړو د پی ټي آی نه راغلل تاسو ته په خپله ووایي چې ما ډېر ښه وخت تېر کړی دی پی ټي آی کې او دوی سره داسې وخت تېر کړی چې هغه د یونین کونسل الیکشن هم موږ ګټلې ده او تاسو د هغوی نه په خپله وړې ده زه ورله مبارکي ورکړم انشاءالله تعالی که خیر واحد زموږ یو داسې پارټي دی چې هغه د پښتنو پارټي ده
او د 400 کې کار کړی دی نو صرف او صرف پی ټی آی نه دی کړی او د قومي وطن پارټي کړی دی بلې پارټي ته نه دی کړی چې نور ځان د پښتو دغه وی چې موږ هم د پښتنو مشران یو که تاسو دعاوی ته لاړ شئ او بیا تاسو شورګورو ته لاړ شئ تنګي ته لاړ شئ ځم ته لاړ شئ نور داسې ځای لاړ شئ نو واحد ګیس بجلی سکولونه سړکونه دا پکې زموږ د قومي وطن پارټي کې وي ان شاء الله تعالی که خیر مخرج بیا به که خیر تاسو سره کوو او زه بیا د خپلو ملګرو مشکور یم یقین دهالي ورکوو چې انشاءالله موږ تاسو سره مکمل تعاون کوو تاسو ډېره مهرباني زما ورونو ظهور خان په موږ سره په کالج کې ملګری او روانه مو خو دا بعضې خبرې داسې دي چې هغه په ده کې نه وي اوس خو پکې ډېر بدلون راغلی دی او ډېر سوچ او سمجبوج هم پکې راغلی دی او ده چې دا نن او د ده خاندان او د دې کلي د ملګرو چې دا کومه نن فیصله وکړه نو دا دوی د ذهن عکاسي کوي چې دوی هغه چا سره ملګري هغه چا سره به په ډله پره کوي هغه چا سره به په لار ځي چې کوم د دې پښتون قوم د پرمختګ دپاره کوششونه کوي او زمونږ ستونزې او زمونږ مسایل هوارولو کوشش کوي او چې چا ټول عمر زمونږ مسایل حل کړي دي لکه نو هغې سره دوی په لاره ځي دوی ته په قومي وطن پارټۍ کې په حیثیت د یو ورور او تاسو ټولو ته چې کوم ملګري شامل شوي دي هرکلی ویم او دا ډاډګیرنه در کوم دا درته دلته د دې سټیج نه په چغه ویم چې انشاءالله تاسو کومه فیصله وکړه هغه تاسو به په دې خبره په دې فیصله د خدای په فضل ستومانه نه یې او تاسو چې کوم خاندان له کوم مشر له دا ورورولۍ دا لاس ورکړه نو انشاءالله دا اظهر من الشمس ته چې دې خلکو چرم د پښتون قوم د خپل ملګري لاس نه دی پرېښي چې تر څو پورې دغه هلکانو یا دا ملګرو د دوی سره بېوفایي نه ده کړې او نو زمونږ مشران د دې پښتون قوم چرم دوی لاس نه دی پرېښي او تاسو ته بیا هم وایو چې که څه وي یو خو به زمونږ هغه مشران وي چې که سپوره وي او که دغه وي دا به په شریکه وي نو هغه سپوره خو به مونږ سره په شریکه وه خو چې هغه غوړه به راغله نو بیا به زمونږ مشران نو هغه به بل ملک کې ګرځېدل بل ښارونو کې ګرځېدل خو دلته مونږ تاسو ته دا وایو چې که سخته وي او که نرمه وي زمونږ مشران زمونږ پارټي د هغې کارکنان د هغې ملګري دا به تاسو سره په هر میدان باندې ولاړي او تاسو به چرم یوازې نه پرېږدي انشاءالله د دې نه علاوه تاسو وکتل چې د زمونږ د ورور چې یو داسې کس الیکشن وګټو چې هغه د یونین کونسل یا د ویلیج کونسل د الیکشن ګټلو قابل نه و هغه راغی او زمونږ مشر دی دې خلکو پې لاس تاو کړ او هغې د الیکشن ورکړ نو تاسو ته پته ده چې نن سبا په 400 کې دا ګیس دا بجلی دا سکولونه یوازې تنګي شیرپو حلقه 23 یا PK 56 دا نه وه زمونږ مشر په غونډه 400 کې دا نن چې تاسو دا په غونډه 400 کې دا ګیس وینئ نو دا زمونږ د مشر ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامه وه چې دوی ځان باندې ورځ او شپه یو کړل او د وفاقي حکومت نه دا منصوبې دا پیسې دا ټولې راوړې زما ورونو دا پی ټي آی په دغه خو به مشر خبرې کوي خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو وګورئ چې دوی خو وایي چې مونږ به غله رانیسو دوی خو وایي چې مونږ به اوټې ارزانه وو دوی خو وایي مونږ به پټرول ارزانه وو بجلي به ارزانه وو نور دا ضرورت څیزونه میډیسن به ارزانه وو تاسو وګورئ نن چې کوم دا اوړو حال دی د چینو حال دی نو چې کوم دا پټرولو او د دې نورو څیزونو حال دی نو تاسو وګورئ چې دا ګناه مونږ کړې وه دا پیسې مونږ پټې کړې وې که نه دا هغه خلکو پټې کړې وې چې چا به دوی وې چې دغه دي دا به مونږ رانیسو او هغه خلک
کوم چې دا پیسې او دا ټولې کړي هغه دنه یو خوا او بل خوا دغه خلک ناست دي نو ورونو خبرې سترګې وغړوئ فیصله په خپله وکړې را روان وخت کې زمونږ ملګري به الیکشن ته ودرېږي تاسو به الیکشن ته ودرېږئ د بلدیاتي الیکشن هم را روان دی نو تاسو ځان تیار کړئ سوچ وکړئ چې یاره موږ له کوم خلک ښه دي او کوم خلک خراب دي کومو خلکو دروغ ویلي دي او کومو خلکو رښتیا ویلي دي زمونږ وزیر اعظم صاحب وایي چې یوټرن د سیاست ډېره دغه فارموله ده او سیاست کې خلک زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړی وعده خلافي کوي نو د هغه تاسو ته حیثیت معلوم دی نو دې خوا سره من الشمس دی په رڼا ورځ مونږ ته دروغ وایي دی مونږ سره وعده خلافي کوي نو راپاسې او داسې شکایت والا ورکړې د اوږ په ذریعه د بیلټ بکس په ذریعه د هر څه په داسې شکایت ورکړې چې دی بیا ټول عمر کې راوچت نه شي د خدای په فضل سره یو ځل بیا خپلو ملګرو له خپلو وروڼو له مبارکبادي ورکوم او ظهور خان دي کوم چې د پی ټي آی نه موږ سره د پښتنو په دې قافله کې یوځای شو دې ته مبارکي ورکوم دا د ګیرو ورته ورکوم انشاءالله د قومي وطن پارټۍ ملګري د قومي وطن پارټۍ مشران دې به تاسو په یو حال کې ملګري دي انشاءالله هر ځای کې به ستاسو د عزتو او کوم ځای کې چې ستاسو عزت وي هغه کار وکړي انشاءالله زموږ مشران چې دي هغوی په هغه وخت کې د خپل ملګري نه دي پرېښي د خپل مشران نه دي پرېښي چې یو د ماښام مثال کې د یو ماښام کې ده نو اوس خو انشاءالله ډېره اسانه ده او ستاسو ته بیا مبارک شه او بیا هم دلته تقدیرونه درکوم چې انشاءالله تاسو ډېره ښه فیصله کوله تاسو څه مشران سره یوځای شوئ د پښتنو نومونه به ډېر څرګند دي خو اصلي د پښتنو کوم مشران دي کوم چې د پښتنو دپاره جنګ کوي کوم چې د پښتنو د حقوقو دپاره خیال ساتي هغه زموږ همدا مشران دي انشاءالله دې به تاسو قلم نمایي کوي زه کوئی خبرې نه کوم خبرې بړه باندې هلو نورې دي دا بیا بل وخت کې وکړو تاسو ډېره مهرباني سلام علیکم فاصله ختمه شوه او زه ډېرې خبرې کور نه غواړم هسپتال ته تللي مو اوس راغلم او د دوی یو ځل بیا د زړه د کومې شکریه ادا کوم د راغلو مېلمنو شکریه ادا کوم کلیم خان د غوغاز او متحد لره والسلام